السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانهم د هر قسم غم، تکلیف، مصیبت او آفت نه په امن کې وساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم د هر قسم وبایي امراضو، اچانکی مصیبتونو، غمونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، ما ستاسو دپاره نن یو ډیر عظیم الشان عمل راوړی دی، وظیفه مې راوړې ده. دا د هغه خلکو دپاره ده چې کم خلک د زړه په مرض کې اخته دي، یعنی څوک چې د زړه بیماران دي، د زړه هر قسمه بیماری دته وي، دا د هغه دپاره دا وظیفه ما راوړې ده او ډیره ازمایلی شوي او ډیره تجربه کاره وظیفه ده. زموږ د بزرګانو علماو نه هم ثابته ده، او د قرآن پاک یو صورت مبارک دی، او الله جل شانه په دې کې شفا ایښې ده. دا د قرآن پاک زړه دی، نو ځکه د زړه د مرض دپاره مجرب او خصوصا د هغې علاج ګرځولی دی. هغه راځو وظیفې طرف ته. هغه وظیفې ترتیب څرنګې دی او دا صورت کم یو دی. دا صورت چې کم دی دا د قرآن پاک صورت دی، صورت یاسین، مشهور صورت دی، او الله جل شانه دا د قرآن پاک زړه ګرځولی دی. نو ځکه د زړه د بیمارو دپاره دا ډیر مجربه او وظیفه او عمل ګرځېدلی دی. نو د دې طریقه به څنګه وي؟ سورت یاسین به شروع کوي سره د بسم الله په اوداسه کې، د هر مانځه نه پس وي، هر ټیم وي. نو چې کله مبین ته رارسئ په قرآن شریف کې چې کوم مبین کله راشي، نو د هغې نه به واپس شئ، بیا به د سر نه شروع کوي، د بل مبینه پورې به راشئ. بیا چې کله دویم مبین ته ورسئ، بیا به لاړ شئ، د سر نه به بیا شروع وکئ. بیا به راځئ دریم مبین ته به راورسئ. چې دریم مبین ته راورسئ، بیا به لاړ شئ، د سر نه به شروع وکئ. بیا به داسې راځئ، دقسې عمل به کوئ. چې کله اووم مبین ته راورسئ، نو بیا به واپس د سر نه کوئ، نو بیا به سورت یاسین پوره کړئ. چې کله سورت یاسین پوره کړئ، نو بهتره خبره او بهترینه خبره دا ده چې اوبه درته پرتې وي، خو د باران اوبه وي. که مثال په طور د باران اوبه وي، نو دا ډیره بهترینه خبره ده. او که چېرته د باران اوبه نه وي، نو عامې اوبه هم استعمالولی شئ. عامې اوبه دي، هغه تاسو ته پرتې وي، هغه به په دې طریقه باندې په دې سورت یاسین مبارک باندې دم کړئ، او چې کم مریض دی هغه له به یې ورکوئ. دا عمل به تاسو یو ځل کوئ، خو 11 ورځې به یې لګاتار کوئ، یعنی په یو ورځ کې یو پیره کولی شئ، یو نه سیوا نه، او 11 ورځې به یې مسلسل کوئ. نه هغه به پکې نه راولئ، چوټي به پکې نه راولئ. چې کله تاسو دا عمل وکئ، تاسو څومره د زړه بیماران او مریضان وي، هغوی دپاره دا عمل وکئ، داسې اوبه پې دم کړئ، هغوی له ورکړئ. الله جل شانه به په خپل فضل و کرم سره او په خپل کلام پاک سره د هغه زړه مریضان د دې سره جوړوي، یعنی شفا به ورکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.